چې آیا کم سروي په ګېډه باندې بچی وي په هغې قرباني جایز ده او که نه. موږ ورته هم اصطلاح کې بلار به وایو، خو د ټکې چونکې ډېر دروند ټکی دی، دې وجې نه زه هغه لرې الفاظ استعمالوم. چې کم سروي په ګېډې باندې بچی وي هغې باندې قرباني جایز ده، البته چې کله قریب الولادت وي، یعنی دا پوهېږي چې د لږې مودې نه پس په دې بچی پیدا ویږي، په دې باندې قرباني کولو کې کراهت دی، پکار داسې نه ده، نور قرباني ور باندې جایز ده. که غریب سړي داسې څاروی واخیستو چې هغه د ګېډې باندې بچی دی، هغه به هر صورت کې ما هغه قرباني کړي. ولې د غریب سړي د څاروی اخیستل داسې دی لکه نظر یې ومنلو. البته مالداري سړي ته دا آپشن شته چې هغه د دا څاروی پرېږدي، بل د واخلي، هغه د ذبح کړي. د سروي ذبح کېدونه پس کچرې د بچی ژوندی راووتو نه حکم یې دا دی چې دا به ذبح کړي، د دې خوړل جایز دي. اور کچرې بچی پیدایش په وخت کې مړ دی نه به خوړل جایز نه دي. اور کچرې ډاکټر ته مخکې نه ویلو چې دا خو دی په ګېډې کې بچی خوشته، خو دا بچی مړ دی، بیا هم د هیڅ صورت کې دی خوړل جایز نه دي، بیا مردار دی. کچرې مثال تا دا غوا ذبح کړه او بچی پیدا شو د ذبح نه پس اور ژوندی دی، خو تا د بچی ذبح نه کړو، نه اختر نه پس نه دی حکم دا دی چې دا به ذبح کوې. ولې دا څاروی ته الله په نوم باندې خاص کړی او نه دا در باندې لازم دی، دا د هغه حصه ده، دا به هم ذبح کوې. ذبح به کې غریبانو کې به تقسیم کی. اور کچرې ذبح د کو خپله د وخوړو نه د دې قیمت معلومات په وکړي چې دې قیمت څومره مارکیټ ریټ کې، هغه قیمت به در باندې واجب التصدق ته غو غریبانو کې تقسیم کی. اور که دا سروې ته وساتلو بل کال اختر د پاره او بل کال د اختر کې دا فیصله وکړه چې زه بل سروې نه اخلم، دا ذبح کوم، نه په دې د قرباني نه کیږي، بل سروې به اخلي، هغې باندې به قرباني کوي. ولې دا سروې د هغه غوا حصه ده چې کوم ته 13 کاله لر کړی یا د 2 کاله مخکې ذبح کړی. زما په دې خبره باندې پوه شوي. دې وجې نه عوام الناس کې دا خبره مشهوره چې یاره چې کم سروي په ګېډې باندې بچی هغه مې قرباني نه کیږي. چا درته ویلي نه کیږي؟ قرباني کیږي، البته کراهت ته پکار د سینو، خو چې اوس درته گیر شوی در سر بل سهل نشته دی نه دی قرباني وکړه، قرباني جایز ده، خو البته کراهت سره. کراهت دا مطلب چې پکار د سینه ده، خو چې و د قرباني د کیږي. زما